أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق میں سو خبر درتا عرض کړې وي او دا غي مقصد زما داو چې څومره لوی شخصیت او څومره لوی انسان او دا رسول الله مبارک څومره قریبی محبوب صحابی او بیا پاغه کې څومره عاجزي و. بس دا مې مقصد چې انسان کډیر لویم شي دې بزان ته آخرت مخکې کوي، دی به د قیامت لویه ورځ ځان ته روان دي کوي، دی به خپل حقیقت او وصیت نه پټوي او دی به تکبر او لویي نه کوي، دی به عاجزي کوي. مقصد دا دی زما ورونو ګورئ زمونږ په دې زمانه کې چې لږ هم یو سړی لوی شي د دنیا په اعتبار لوی، بس د هغه د نظر نه بیا دا نور انسانان ورسره راځي نه، بیا به غریبانانو باندې شرمېږي، رشته ورسره نه کوي، غم خادي ورسره نه کوي، دا غریب دی. د هغه په راتلو شرمېږي، د هغه په ناسته شرمېږي، دا انتهایي بېوقوفي او قمقلتوب دی. دا انسان هوښیار نه دی، دا قمقل دی. دته اوس هم په معاشره کې خلک په ښه نظر نه ګوري، که دا دې دپاره کوي چې یاره زه خو له دره ناست نه یم او زه خو لږ لوی سړی یم او زما خو لږ عزت دی، دا بېوقوف دی، دا قمقل دی، دا د هېڅ عزت نشته، د پورې خلک شاته خاندي. وګورئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ما مخکې تاسو ته د هغه څه واقعات ووي، اوس یې نور واوره. څومره لوی سړی او څومره عاجزه. مکې مکرمې نه چې کله هجرت کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې مدینې ته ځئ، نو یو دو لس لس او پنځه ملګري به یو ځای کېدل او مدینې ته به تلل، څوک به یوازې به تلل. د حضرت عمر بهادرۍ ته وګوره چې دې کله ته نو د پټ هجرت نه دی کړی، دې میدان ته راووت بیت الله ته او د بیت الله نه طواف وکړو او تورې اوچته کړو، دې خلکو ته یې وړقوله، وایي زه روان یم هجرت کوم، که چا کې لاس زوري میدان ته دې راشي. د ایمان او مضبوط ایمان کلک. او چې بیا مدینه منورې ته ورسېده، په مدینه منوره کې بیا خو د مسلمانانو ازادي وه، داسې زندگی تیره کړه چې هغه زموږ د پښتنو خبره د ښه مضبوط ایمان او د نرتوب زندگی، کلکه زندگی تیره کړه، د اسلام دپاره د مضبوط ایمان مظاهره حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کړی دی. دې نه اندازه ولګوئ چې د بدر قیدیان کله ونیولی شو، او یا کسان د بدر قیدیان، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره میټینګ کاو چې دې سره سو، نو چا وی چې صاحبه دا خو ټول زموږ تربوران دي، ټول زموږ رشتہ داران دي، بس پرېږدئ دوی احسان به پرې وکړو. چا وی صاحبه فدیه به ترې والو، جرمانه پیسې به ترې والو، پرېږدئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مخ ور واړو، عمر ستا سره دی میټینګ دی، وی د الله رسوله زما خبره خو که ما وکړه نو عمل پې نه کوې نو څه له وایم؟ نه، عمل خو وروستو خبره ده، ته خپله خبره وکړه. رسول الله مبارک ته په داسې قسمه امورو کې الله فرمایي چې وشاورهم فی الامر، دې سره مشوره کوه په دې انتظامي امورو کې، کوم څیز کې چې صراحتا وحی نه راغلی یا وحی راغلی د خو تحدید او تعیین د مکان او د زمان نشته، بیا دې سره مشوره کوه. عمر ستا سره دی، که ما خپله رای پیش کړ نو عمل پې تاسو نه کوئ،
ته خو وایا عمل به بیا کوي یا نه خو وایا وی ښځه ما خو دا رایه ده چې دا ټول قیدیان دا زمونږ په خلاف راوتي دي زمونږ دشمنان دي مونږ پسې بدر ته راغلي دي مونږ په جنګ کې نیولي دي جنګي قیدیان دي دا ټول وجل پکار دي او څنګه به وجلو وجل دا دی چې د چا پکې رشتہ دار دی اب خپل رشتہ دار وجلي چې مونږ الله ته نن وښایو چې الله ستا په رضا کې نه پلار پیژنم نه زوی پیژنم نه ماما پیژنم نه تره پیژنم نه زوم پیژنم یو تا پیژنم یو خواته بل خوا پلاری تا به عالم پلار بنالم یو خواته بل خوا زوی وي تا به عالم الله زوی بنالم یو خوا پروردگار تی بل خوا خزه ده بل خوا ماما دی بل خوا د ترور خاوند دی د تره زوی دی زوم دی ټول بنالم او تا بالم قرآن هم داسې وایي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تکسون کسادها ومساکن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اے پیغمبر دے خلق توایا تا تخپل پلا زوی خزا قبیلہ مال دولت بلڈنگ دا اللہ نزیات ہوگی دا اللہ دا رسول نزیات ہوگی او دا الله د دین د پاره د مضبوط مشقت نه چې جهاد وته وي دا غي نه زیات خوږي دا غوړ یو الله رسول رستوي دا غوړ یو د الله د رسول پلار کې وتل قرباني کې دل دا رستوي او دا ارس د تزيات محبوبي د خدای او د رسول نه او د الله پلار کې د وتلو نه او د کوشش نه فتربصوا حتى ياتي الله بامره دم کی ور کوي الله انتظار وکي د خدای عذاب تراتلو والا خزو بچي او مالونو بنگلې ارس برستوي الله او رسول به مخ کی وي ایمان بده ته وي او کزو هم چې نه زما خمال دی زما دولت دی دا بس کوي او کده دوه مچرور بانک وي وي منزله خزم خدا گاک را نزي بیا خو دا گاک لار شي ګټه به ورنه مال به خرڅ نشي گاک مخ کې شو پیسې مخ کې شو خدای او رسول رسول شو زه خو پټی ته تلې ما دا ګوټ کوما د مزدورانو ته ولاړې ماسپخین بانګې وي یره درستو به منځو کو زم دا کار خرابېږي واه واه دا کار مخ کې شو الله او رسول رسول شو تجارت مخ کې شو الله رسول رست شو ډېر امقل خلق د خپل دوست او د خپل یار سره لګي غب شپ کوي او بانګوي یره کده دې منزل زم دا دوست په خپکیږي الله رست شو ایمان دیتا نه ایمان دیتا وای چې الله به د ارچا نه مخ کې وي دا الله رسول به د ارچا نه مخ کې وي او دا باقی ارس برستو وي الله وی کدا سے دې نکړل نو فتربصوا حتى ياتي الله بامره انتظار کو د خدای عذاب را روان دی دا ولی نن د خدای عذابونه په موږ په مختلفو شکلونو کې را روان دي قسم په خدای د الله عذابونه دي په مختلفو شکلونو کې د الله عذاب را روان دي مختلف شکلونه تاسو وینئ کنه روزانه غم دی او تکلیف دی غم دی او مصیبت دی جړا دا او فریاد دی کور کې دن جړا دا کور نه بار جړا ضرور غم جاړم د تربور غم جاړم خپل غم جاړم د بچو غم جاړم د گاونډي غم جاړم د روح صحت غم جاړم نن هغه زوی مې نه جوړه دی هسپتال کې دی او جی دعا کوو نن شفا ته زمونن کراچۍ ته زوی وړمونن الته نن دلته ټول ورځ خلک سرګردان دي ولی دا ټول تواغیت او د دنیا د خواهشات مخکې کړي دی والله او رسول رسول شوی الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې زلزله براشي او خلک په پزمکه نه نوځي دا الله عذاب خو یوازې دا نه چې د بره نه بمونه براشي او خلک په والي دا الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې سیلاب براشي او د خلکو کورونه به یو سي دغه د خدای عذابونه دي او چې دا نن امت په کم ټینشن او تکلیف کې مبتلا دي په خدای قسم د دې نه غټ عذاب د خدای به نشته ولی موږ په غم اخته یو
دا دنیا ډېره خوږه شوه، دا پیسه ډېره خوږه شوه، دا د رور نه خوږه شوه، تربور نه خوږه شوه، پلار نه خوږه شوه. په خدای چې نن خلک د پلار سره د پیسو د لاسه روا نه کوي. پلار نن وروسته یو پیسه مخکې ده، نن د رور سره روانه ده، رور پسې ټوپک رالي، رور پسې ټوپک د ځمکې دپاره. هلکه ټیک ویم که غلطه وي؟ رور پسې ټوپک رالي، پیسې دپاره، دولت دپاره. په خدای قسم کو رور پیدا شي. یو سړي نه چا تپوس وکړه چې یو کشتی ده، کشتی غرق کېږي، ستا پکې ښځه ده، ستا پکې بچیم دي، ستا پکې رورم دی، او تا ته څوک وایي چې یو دله بچ پرېږدم، څوک په خوښی وی رور. وی ولې؟ وی ځکه چې که ښځه مړه شي بله به وکړم، که بچي مړه شي نور به راوړم، بله ښځه به وکړم نور به راوړم. او که رور مړ شي نو پلار مور مې مړه دي، بل رور راله نه راوړي. دقه یو رور دی، رور ډېر خوږ دی. نن سبا زړونه پردي شو په خدای قسم، د پیسو د لاس، د لالچ د لاس. دا څه دنیا کې پاتې شو، دا په کومه زندګۍ کې مونږ پراته یو، دا کوم جون کې مونږ پراته یو چې پلار دله خدمت کوي نو بابا دی، او چې پلار د خدمت نه پرېوت او کټ ته ورسېد، استاد جي دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي چې زر مړ شي. مور دله خدمت کوي نو دا مور د جي مور ته دا مور خو جي داسې او مور خو داسې، او د مور صفتونه دي، مور پولان د جنت او فلان کې. او چې کله مور کټ ته پرېوته او د غوجل نه پرېوته چې غوجل د نشي پاکولې، او میخ او غوا دله نشي لشلې، او د سار چی نشي پخولی، او کټ ته پرېوته نو بیا سار به ټر ټر کې هر وخت ټر ټر دی جوړ کړی. بیا مور ته وایي څه ټر ټر دی جوړ کړی دی، نیک بختې په قلاره کښېنه تیاره خوره، ته د کور کار کې څه له ګوتې وې، او د انګور سره ولې جګړه کې، او کړ کړ دی جوړ کړی، او ټر ټر دی جوړ کړی دی، ټر ټرې بیا دې مور پورې خاندي. او چې غریبه لږه ناجوړه شي، استاد جي دوا وکړه، مور مې ناجوړه ده، چې آخا دا دوا وکړې چې خدای جوړه کړي، نه جوړېږي، نه دوا وکړې چې خدای پې خپل رحم وکړي. مړه سم په پښتو کې وایي چې دوا وکړې چې خدای زر مړه کړي چې خلاصه شو. دا جد دی، د خدای عذاب موږ نیولي وو. اوړه ګران دي، چینی ګران دی، غوړي ګران دی، پټرول ګران شو، ډیزل ګران شو، ګیس ګران شو. توبه وباسئ، توبه وباسئ، هر څه به ټیک شي. توبه ونه ویستله، یو ظالم به کوزېږي او بل ظالم به راځي. هغه ظالم به کوزېږي، د هغه نه غټ ظالم به راځي، هغه ظالم به کوزېږي، د هغه نه غټ ظالم به راځي. مونږ د ظالمانو پسې نښتي یو، دوی نه مونږ خدایان جوړ کړي دي. الله یو دی، شریک نه لري. الله ته رجوع ولې نه کوو مونږ؟ حضرت عمر فاروق کې دغه ایمانو رضی الله تعالی عنه، الله رسول دا ټول وجل پکار دی. داسې به نه وجنو ستا پکې تره دی عباس، او یو دی پکې زوم دی ابوالعاص، ته به دا خپل تره او دا زوم لالی دا به وجن. زما پکې ماما دی، زه به ماما وجنم. د ابوبکر پکې زوی دی، هغه به خپل زوی وجني. د علي پکې رور دی عقیل، هغه خپل رور وجني. خایو الله ته چې یا الله نن ستا دپاره نه ماما پیژنم، نه تره پیژنم، نه زوی پیژنم، او نه زوم پیژنم. دې ته ایمان وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طمع وه، یو طمع وه، او هغه طمع دا وه چې که دا مړه کړم خو خبره خلاصه شوه، او که دا جمدي پرېږدم کیدی شي خدای پاک دا مسلمانان کي، او کیدی شي د دوی نه پیدا خدای مسلمانان کي. دا یو طمع وه. د هغې طمع په بنیاد عمره خبره د ډېره سخته ده، ګرانه ده. ښه جبریل سره مشوره وکړه، څه مشوره ده ستا؟ وی د الله رسوله ستا خوښه ده، خو ګورې که فدیه دې ترې واخېستله دې اویو نه، نو کال له به ستا د ملګرو نه اویا مري په دغه شمېر. نو حضور پاک صحابو ته وی چې که فدیه مو واخېسته نو اویا به دکې کال له مري. ما ته جبریل ووی وی ډېره ښه ده، مړه دې شي جنت ته به لاړ شو. چې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو. فدیالو جرمانالو په هغې به څه جنګي ساز و سامان والو دي ته به ځان مضبوط کو. پیغمبر علیه السلام ته هغه فدیه واخېسته، وقدیان یې پرېښودل. وحی راله د الله د طرف نه، وحی خفي د الله رسوله. که تا له اختیار نه وې میلاو که نه،
اختیار او دا چل شوی وي نو اور براغلی او دا ټول به سوځول به د عمر نه او داغه دغه مرګري نه چې هغه کمره پیش کړي او د عمر د رأی مطابق آیت نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض د پیغمبر د پاره مناسب لار دادا چې قیدی ونیسي او سر ته قلم عمر ټیک بل فاضی دیګا دا ایمان دی ډیر سيزونه د حضرت عمر موافقات دي یو رأی ور کړی دا الله د هغه رأی مطابق قران نازل کړی دی ماشاءالله مدینه منوره کې یو منافق او د یو يهود مسلمان جګړه رااله منافق هغه ته وایي چې په ځړه کې کافری پړه کې د دین دشمنی د دین او په خله کلمه وایي منځونه هم کوي دا منافق چې پړه کې د دین دشمنی بس دا منافق دی بس پوه شي ادلنه د دین دشمن او دلنه پیغمبر نو منل په خله به ځان مسلمان وي یهودی او منافق را رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وی زمو فیصله وکا یهودی په حق او منافق په نه حق نو حضور پاک د یهودی په حق کې فیصله وکا دې ته په بیان کوي چې دا په مسلمان دی او کدا یهودی دی نه د انصاف نه بکار اخلي کې یهودی دی که مسلمان دی فیصله کې به حق کار کوي چې فیصله وکړه او بار اوتل هغه منافق وتوی يهودي تیر وي دا فیصله مانره اوس پیرستا پیغمبر وکړه یره بل دا مینره واخه عمر رضو باغ فیصله دا منافق دی خیلو چې عمر ډېر تیز دی او ډېر جذباتي دی او دا کافر دی بلا نه بدی شي نو ابا زما ظاهري اسلام ته وګوري او مال به فیصله وکړي عمر يهودي لکم دې فیصله کوي يهود خدا بدی شي په زما د ظاهري مسلمانې ته به وګوري او مالا به فیصله وکړي جلال حضرت عمر صاحب مسلمان منافق په خلی مسلمان عمر صاحب ته چې زما د فیصله ده تعالی وکړي او وکم ده يهودي وته صاحب ودا فیصله اوس حضور پاک مبارک وکړه خدا غونه منله او تعالی را واستم چې باغه فیصله کو وی بس ټیک اس خبره نشته د پیغمبر فیصله دی نه مندل او مال رااله زبدلو کم کنه فیصله کې کوړه لاله تورې خل کړه خې ولدا مخ پاک او بار تر وته او چې تورې چته کړه منافقې په پدا سټو او تورې نه سره دي اخو ورته وی چې د پیغمبر د فیصله نه پس مال فیصله وروړي زبر دغه فیصله پیغمبر فیصله نه مني او مال راځي دین خدا معلومه چې ته پیغمبر ته انصاف والا نه وي ته پاغه د انصاف عقیده نه لري هغه ته به انصاف وي ځکه مال راځي دین معلومیږي دا چې پیغمبر ستانه د وخت هغه فیصله دی بدی شي او مال راځي دین معلومیږي دا چې ته چې پیغمبر نه پويږي او ته پويږي دین معلومیږي دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته او په ما نشته ولګه سم فیصله درته وکم د منافق قوم لاړ حضور پاک لوي سه عمر زموږ سړی وجلې دي مفتو کې وجلې دي نسبینا او نتور او سړی وجلې دي حضور پاک عمر له غوښتوي سړی دی وجلې دی بیا د الله رسول اقرار یې بالکل د غوا ضرورت نشته ما وجلې دي ولې دی وجه وې سب تا فیصله نه منل استاد فیصله نه پس مال راغی یاره عمر داده سوکل زورنه بده ور کړو غزار بده ور کړو پوی کړي بده نو سر دته والے واو وی الله رسوله کدینه پسم سو ستا فیصله نه منی او مال راځي دقه چل به وسره کو باقی ستا خو خدای چې مال زیاتی کړي په ما تخپل فیصله جاری کړ ضمیر میں نه برداشت کوي چې ته د فیصله وکړو څوک دیغه نه مانی او هغه فیصله دی مال لري د زمانہ کې وشتخه مونږ لدا سه اوس خو خیر دلک بیمارم د دې فیصلو نه وته ما او نشم کولی په دماغو مې بوج راولي او په خوا به دا و چې جد به پکې یو درخواست ورکړه د مونږ فیصله په شریعت وکړه بابا جی له ودا سره ډیر راتله نو جج بوته په چا فیصلو کوئی په شاداده مولوی سه نو دواړه ډلې براله نو چې هغه به ته فیصله ووروله نو چې دا چا خلاف باغوي دا نه منم واپس زمادانه چې شریعت کې د ګټای د مولا فیصله مانی او که شریعت کې د تاوانی نه وینه سه په پښتو به فیصله کوم شریعت کې د تاوان دی وې سه عدالت په عدالت په فیصله کوم په مولا نه
د مولا فیصله خو د خپلې ګېډې نه ني او خو د قرآن او د سنت نه. نو که دې ګټه ومنې او که دې ګټه نه وه نو د قرآن او د سنت فیصله نه منې. اوس هم شته دقه منافقین دي. منافق چې نه پېژنې دقه منافق دی. ډېر خلک وایي دا منافقین څه ته وایي؟ مې دا چې په زړه کې دین بدي شي او په خولې یې مني. یاره وایي دې زمانه کې شته. ما وی چې بس توبه وباسم، که رجسټر راوړې نو زه به راته لګیا شم، شروع به راته وکړم او تر مرګه پورې به خلاص نه کړې. علامه شمس الحق افغاني صاحب د خدای پاک وبخښي، افغاني صاحب خو افغاني وکړه، هغه نه چا تپوس وکړ وي دوست سره په صف کې مونځ کېږي او که نه کېږي؟ هغه ورته وی او کېږي. وی صاحب کتابونو خو لیکلي دي چې دوست سره به صف کې نه ودرېږې، مونځ ورسره مکروه دی. وی کتاب چې لیکل نو هغه زمانه کې چې ته یو دوس و، اوس ټول دوستان دي نو کم به وباسو. الله اکبر. اوس ټول دقه لوبه ده. رښتیا ووایه چې د 100 روپو او د 1000 روپو مسله دې راشي او شریعت کې بیلې وای نه په شریعت فیصله نه کوم، په عدالت کوم. دا قرآن نه منل شو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هغه ججانم پکې داخلي چې د خدای او د رسول فیصله پرېږدي، د ته پته ده چې دا فیصله د حق فیصله ده او د پیسو دپاره او د سفارش دپاره ته نه کې لاندې رالې، د دې ایت لاندې رالې، تباه او برباد شي. حضرت عمر څه وایي؟ الله پاک آیت نازل کړی صاحب کدی نه پسم څوک رالل او تا فیصله کړي او هغه نه مني او مال راځي والله دغه لوبه سره کوم سمې دله باجه کوم پرېده مې نه د مازدیګر ته وه او چې ستا څه فیصلې د شریعت زه غاړه بستیم. الله پاک آیت نازل کړ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون څنګه دي فيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مفهوم به و معنا نکوم. عمر چې سویلی ټیکی ویلي ټیکی چې تعالی فیصله راوړي او هغه ونه مني دا د سراړو مسلمان نه دی، دغه تسخه کړی دی. آیات مقصد حضور پاک راغی الله رسوله دا بیبیانو ته وایي چې پرده شروع کی. هغه زمانه کې د مخ او د لاسونو او د مرۍ او د سټ پرده نه وه، لاندې د خپو د ګیټو میټو دا پرده نه وه، نور پرده وه خو مرۍ او سټ او سر ویښته او د لاسونه دا بخکارو خلک به داسې زنانه به داسې بیلو پټې ګرځېدې. نو بې زمانه ورو ورو اصلاح کېږي. حضرت عمر فاروق راغی الله رسول تا ته خو ورسوک راځي، نیکم راځي او بدم راځي، ته مهرباني وکړو دې بیبیانو ته ووایه چې پرده کوي، ښځو ته ووایه. رسول الله مبارک وی عمر ما ته چې الله حکم وکړي دا خو سخته خبره ده نو زه به تابعداري کوم. الله نه دی ویلی نو بس خیر دی، اسم نشته. زنانو ته وی اوځئ او د به څه چل کو چې ام المؤمنین بتله هغه زمانه کې به د اسماتو بار کو، ښځو به په کور کې نه کو، بد به یې ګڼل. د هغوی رواج یو خاص دی ولته به ښځې تلې سړي بالته نه تلل. نو عمر به پې چغې والې فلان کې امیدي دی ګورې ښه خیال کوه دې دپاره چې دا شر شور جوړ کړم چې دا پرده راشي. لیکن الله نه راوسته خو چې عمر بار بار مطالبه کوي نو رسول الله مبارک ته الله وی ګور الله اعلان راغی یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. دا الله رسوله لونو ته بیبیانو ته د مسلمانانو میندو ته وایي چې پړونې په سر لوپټې په سر. دا عمر خوښه عمر پړه کې مخکې نه رالل دا نه چې ګنې خدای ته پته نه وه نه الله ته مخکې قرآن لیکلی و لهم محفوظ کې لیکلی دی عمر ته اړه کې مخکې واچوله پسې آیات راغی. حضرت عمر فاروق ورته څه وایي وی د الله رسوله چې دا طواف وکړو د مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعته نفل کو که نه وی عمر ما ته الله نه دی ویلی
چې الله وایي نو کوو به کنه فورا الله آیت نازل کا عمر خبره ټیک ده ښه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف وکې مقام ابراهیم نه شاته ودرېږه او 2 رکعاته لمونځ دینه غټ ایمان بل کې دي لکه یو خبره الله واچوله او پیغمبر ته اوې اقص جبريل راځي او د قران شریف آیات راوړي دومره لوی سره عاجزي سو او یو ټکی د عظمت بلې د عاجزۍ ور مدینه په کوڅو کې وګرځي چې کله امیر المؤمنین دی او بادشاہ نه یو ځل په لاره ته یو ځنګلو کې وګرځي د سیف د مدینې نه بار امیر المؤمنین دی پروتوکول نشتا او څومره بغیر د پروتوکول نو پولیس والا نه ګرځو نه او څومره بغیر ټوپکه ګرځو نه هغه سره سیف اسم نشته په لاره روان دی او یو زنانه ده او هلته کې د ماشومانو د چغو اواز دی د ماشومانو د چغو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د ماشومان ولې جاړي یو ښځه د ماشومان او مخلو بچي دی ورسره وی دا وږي دي ښځه لګیا ده اور بلۍ او کټوۍ پې پرته ده او اور بلۍ وی دا ولې د ماشومان جاړي وی دا وږي دي لږې دي خېټه دړ کوي جاړي نو شابه دا کټوۍ زر راکوزه کوله ورکوي دې کې اوسه نشته وی دا اور ولې بلې وی دا خو تشې اوبه دي او دې خوټ کومه تشې اوبه سره خوټ کې وی د دې ماشومانو به تمه پیدا شي چې مور راله صفخی نو که دې کې ولا خدای خوب راوسته وده شي وږي حضرت عمر ورته غوسه شو نو وی چې دا وږي دي او د دړ د لاسه چغې وی او تشې اوبه ولا خوټ کې او د دې تمه پیدا کې نو ته امیر المؤمنین له ولې نه راځي عمر له ولې نه ورځي بادشاہ له ولې نه ورځي چې د ماشومانو د غمو کې اوس شی ولا مقرر کې او تسوي وی بادشاہ له ولې نه ورځم وی د قیامت پر ورځ به زما لاس او د عمر بګریوان نه پیژن چې د عمر فاروق نه پیژن د خدای دربار ته به راکار پریدم بینا زما بلاسی او د خدای دربار به چې خدای پاک عمر زما بچی د لوګي مړ کېدل او زما د بچو خېټو دردونه کول او عمر زما غم نه دی کړی حضرت عمر لګ غلې شو وته وی خوري تا نه عمر څه خبر دی کتا وته او یو د لشي در نه کړو بیا خدای ترا کاګه تا نه څه خبر دی وی چې ما نزال نشي خبرولي بادشاہي ولې بس فورا روان شو کور ته لاړ خدا خو نه پیژني چې لاړ هلته یو ښه مضبوطه بوجۍ د سامان ډکه کړه او غلام ته وی را پشی کا غلام ورته وی نه صاحب زه سلیمه دا خو به زه وړم زه نوکر یم زه غلام یم وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې ته وړئ راکړه لیکل که قیامت پر ورځ زما بوجۍ ته په سره او زما پیټې ته په اوږه کې نو دا اوس ته یو سا او که قیامت کې نشي پورته کولی نو دا به اوس زه وړم وی بوجۍ مې ورته اوچته کړه ډېره درنه وه چې کم سړی د اوړو بلد نه که نه د پڼ نو هغه نشي وړلی او چې کم بلد یې هغه بې وړی شي وی اخو بلد نو وی دا خپې بیا کږې وږې تلې راتلې بوجۍ غونډه یې وړه او خیمه کې ښځې ته وغورځولو او د هغې نه څه وازګه مازګه او څه څیزونه میزونه ستوان را واخېستل هغه ماشومانو له هغه پاخه کړې ولوی دې وله جوړه کړه او یې چې جوړولی مې چې دې خوا شه زه کوم وی نه زه کوم نو وی اور نه بلېده وی پوکې به اور له ورکړه وی قسم دی هغه نوکر وی غلام وی اوس هم هغه منظر زما په سترګو کې دی چې هغه لوګې به د حضرت عمر په دې ږیره کې یو خوا بل خوا ورته راوته هغه لوګي پوکي ورته وایي او هغه الوی ولا پخه کړه او مخکې ورته کېښود شابه دا خورئ دې ته امیر المؤمنین وایي زما ستا امیر المؤمنین دی منګه امیر المؤمنین شته مونږ وایي دا امیر المؤمنین دی چې لاړ شو دا بل امیر المؤمنین شو چې لاړ شو دا بل امیر المؤمنین شو چې لاړ شو دا بل امیر المؤمنین شو امیر المؤمنین نه امیر الخیټه دا امیر المؤمنین نه دی دا ظالمان دي د دینه مخدای تاسو کوي نن په خدای قسم ورچه خلک د لوګي مړ شو نن خلکو کله روټۍ نشته ابل زم چورې د یو ځای کې وی وړه نشته وی ماشومان له مروج را واغشته او هغه مل په بو کې وخټ کولې بغیر د غوړونو بغیر د غنا
دا څه ورته غوښې نه او هغه ماشومانو ته کېښودل چې دا وخوري. دا حل ستا بچي به وخوري داسې؟ ته خو د قوم په وټ دغه ځای ته رسېدلی، د قوم خو تاله په دې لارو کوڅو کې منډې والې دي، ته جنن په دغه ځای ناست خو د قوم د وجې نه په دې ځای ناست دی. دا نن چې ته په غټ موټر کې ګرځې، قسم په خدای د دې قوم د لاسه دا چې نن اوړه ګران دی او بل څه ګران دي، دا ستاسو هغه پیسې دي او د ټکسونو په شکل کې ځي او هغې پې مزې کوي. په بار ملکونو کې چکرې لګوي او په غټو غټو موټرو لینډ کروزرو کې ګرځي او غټې غټې بنګلې یو دا د پلار دي څه؟ دا د دې د پلار نه دي، دا هم ستاسو پیسې، دا ستاسو په پیسو ورته شوي. د دې قوم او غریب قوم نه وځي او د دوی وینه ده او د دوی خوله ده او د دوی نه وځي او هغه ظالمان پې مزې کوي. ټول ظالمان بد عمله بې ایمانه د خدای نه لرې ایمان دې ته وایي. نو هغه لوګې به وي د دې ګیرې نه ورته راوتې، نو چې کله یې هغه حلوا پخه کړه ماشومانو ته کېښودل، ما ورته وویل چې زه چې زوس که نه وي صبر وکړه چې دا ماشومان ماړه کړل. نو ماشومان یې ماړه کړل. نو ما ورته وویل چې زه چې ځو که نه وي نه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې لږ یې په خنده ووینم نو ځم. نو چې ماشومان ماړه شو په لوبو ټوکو شو نو روان شو. نو ښځې ته وایي سبا راشه امیرالمؤمنین له مسجد نبوي ته چې تا له او ستا بچو له تنخوا مقرر کړي. وایي هغه ته به ما څوک پرېږدي؟ بادشاه هغه ویې دا به دکه کسرا او د فارس په شان بادشاه وي درو هغه ته به ما وایي ته راشه زه به هلته یم، خدای به خیر کړي. ای بچیا خدای پاک دې عمر لرې کړي او تا دې خدای د هغه په دې بادشاه کړي. هغه د بادشاه قابل نه ته د هغې بادشاه قابل. حضرت عمر فاروق دې روان شي سار د چې ښځه راله او جومات ته راننوته او داسې وکتل او خلکو حضرت عمر ته وی امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین، بس ښځه پره پیدو شو. وایي با خو ستا بیګا په ده بوجۍ راوړې ده، بیګا خو ده ماله اور بل کړی دی، بیګا خو لوګي ده د په سترګو په ږیره تېر شوی دی، بیګا خو ما ده ته خیرې کړي دي چې خدای دا لرې کوي. وایي دا عمر دی. ښځه رستو شوه وی راولې ښځه ښځه یې راوسته عمر ته یې مخامخ ودروله. وی وایه که نه د قیامت په ورځ به څه کوې؟ زه عمر یم، ما به د ګریوان نه نیسې الله ته به پیش کې وایه. وی نه ما ته پته نه وه. ما وی بادشاه به ډېر لوی سړي، ما به څوک ورپرې نه دي. د قیامت پر ورځ د خدای په درګبار کې به زه سفارش کوم او ستا د شپې په دې نیمه شپه کې د ما بچو له کومه بوجۍ په اوږه راوړه اوړه دې ورله پاخه کړله ولوا دې پرې وخوړله. د قیامت په ورځ به د دې ګوۍ زه ستا دپاره کوم عمره د خدای په دربار دومره عجزي وبکي ستا بادشاه د شپې راوبدي، وبکي ستا گورنر، ستا وزیر اعلی او ستا وزیر او منستر او ستا بادشاه او ستا ممبر وبکي. یو تروړه وړه به د شپې یو غریب له کوڅې ته یوسي؟ نه نه، ورکوي 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 اوړه ورکوي حوصله ورکوي تصویر کے لیے فوټو کے لیے دقسې ورته مخامخ ودرېږي او څه وایي اله بوجۍ والا ورکوي او فوټو والا وبس، هغه د بورې ډک وړه والا ورکوي او فوټو والا وبس. سیسټم د فوټو دپاره چې بار راشي او دا د فوټو ښکاره شي خلکو ته چې غریب له مې دا دې د وړو بوجۍ ورکړه. صرف دې دپاره، صرف د خپل فوټو دپاره چې زه ووایه خلکو ته ښکاره شم ای ریاکاره، ای ظالمه، ای ریاکاره، ای بدبخته، د غریب پورې لوبې خندا کوې، نور یم شرمې نور یم شرمې پټ ورکا. حضور پاک فرمایي چې چاله د خدای په نامه شی ورکې نو په داسې طریقه ورکا چې په دې ښي لاسې ورکې یو دا ګسم دې خبر نشي. نو ته خو خپلې نه ورکې سپېره د قوم ورکې، ته خو خپله بوجۍ نه ورکې د وینې زوی دله ورکې، ته خو دله د خپلو بچو وینې زوی ورکې رده د بچو، ته خو خپلې نه ورکې سپېره. نو نور یم شرمې په تصویر کې خلکو ته ښیې چې دا فقیر دی، محتاج دی، غریب دی، دا سوالګر دی، پیسې وله راوړی تکله شه ورکه که نه ورکولی یو 15-16 لکه روپۍ او 10 لکه روپۍ ورکه ښه ژوند به یې پرې تېر شي. تاسو ولیدل پرون نابل وزم ولیدل نن د مسلمانانو په جنازو هم سیاستونه شروع شو که نه شو شروع؟
اوږه ورکوم دې مړي له چې تصویر کې راشم چې ما اوږه ورکړې چې تصویر والی نو کټ پرېږدي خپله ولیدل تاسو نن سپاغه غریبانانو چې ښځې ته کونډې پاتې شوې ماشومان یتیمانان پاتې شي د هغوی په کورونو څه حال دی نن او نن ستا وزیران او ستا ممبران د هغوی کورونو ته ځي او فوټوګرافري کوي ما سره ودرېږه فوټو اخلم ما سره ودرېږه فوټو اخلم او در باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم بې خونده یو 15 لکه روپۍ ورکړه که نه ممبر صاحب وزیر صاحب لیډر صاحب یو 10 لکه روپۍ ورکړه څه دې پې نه راځي د خدای ظالمه په کروڑونو اربونو دې والي دي ایمان که درکې دا وکړه ما خو د یو د اوازم وونرېده چې دې له مونږه یو 15 او 10 لکه او 6 لکه روپۍ ورکړو خو ونه لیدل هلکه تاسو لیدي دي دا څه چل شو اوږه ورکوه او لاړ شه صاحب فوټو باسه کاکا څنګه چل دی قصرت خدای ته وګوره غم کې پروت دی کاکا جي څه چلو شو زوی مې مړ شو او ماشومان راوله که نه فوټو ورسره وباسمه څه چلو شو د دې یتیمانانو پلار مړ شو په هغه مختري تا دلته کې صاحب من جلسه جوړه کړې فوټو سیشن نه جوړ کړی هغه رور مړ دی دوی پکار ده زخمیان پراته دي هغې له دوی پکار ده مړی وشو کفن پکار دی نغدې پیسې پکار دي تباه شو ته راځې هلته دې جلسه جوړه کړه او هلته دې خلک راغونډ کړله او ولې زه لیډر صاحب یم چې سبا خلک وایي چې دا دې تپوس یې وکړه زه تپوس دې وکړه ستا په تپوس دې شړق راوړدي پیسې ورکړه ورکړه یو 10 لکه روپۍ ورکړه یو 6 لکه روپۍ یو 50 لکه روپۍ ورکړه کور دې پې نه روانېږي په خدای قسم ډېرې دې وایي دروغ یم که رښتیا ویم تاسو هم جوړ لیډران یې د ما په خیال دروغ یم که رښتیا ویم لکه امینه فوټوانو دپاره ګرځې فوټو ماله ورسره وباسه هلته یو له فوټو بل له فوټو بل له فوټو بل له فوټو او صاحبه فوټوان خواره کي پلان کې له ورغی پلان کې له ور دا لري مفتو کې جلسه جوړه کړله په مړو سیاستونه کې د خدای ظالمانو هلته به یو راشي اسپتال ته لاړه وزیر اعظم صاحب اسپتال دوره وکړه د زخمیانو تپوس یې وکړو زخمي دی په سر لاس کېښود وزیر اعظم صاحب دا کټا سر دی مردار شه ورکړه دې زخمي دی یو 10 لکه روپۍ تا سره لګي دي څه پاکستان ټول مال خو ته وواوه ټول دولت خو تا تباه و برباد که د ملک ستا بچي غلن په سرو زرو کې سملي او سره در اغوندي آیا براشي په مریضانو فوټو به باسي ټکر 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 فوټران دي په دغه بس سواري شي فوټران زمهرونو حضرت عمر بادشاه حضرت عمر یې د مدینې په کوڅو کې ګرځي او دویمه موره په لاره تېرېږي او د یو خیمې نه د جړا چغې راووتې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورنږدې شو چې دا جړا د سره دا چغې د څه دي دا فریاد د څه دی دا سلګۍ د څه دی چې ورنږدې شو یو سړی د خیمې نه بار ورورې دا دننه څه چل دی وایي دا زما ښځه ده او ماشومې کېږي نو بیا څوک ورسره شته وایي نه څوک ورسره نشته مسافر دی ماشومې کېږي دا خدای ډېر سخت وخت دی سه هېڅوک نشته دغه ښځه مې ده او زیبه اله شابه په منډه راله خپلې بیبي ته وایي خاتون اول چې ته ورته وایي خپلې بیبي ته وایي اله شابه چې د ماشوم د پیدایش په وخت کې څه پکار یې راواله شابه چې ماشوم له د پیدایش نه څه ورکول او بېخدې له څه ورکول یې راواله بیبي یې زر زر اوسه تیار کړل او بیبي یې د ګوتې نه ونیول او خیمې له ورسوله اله ورننه زره دې ښځې خدمت وکړه ابوبکر دې زمانې د امیرالمؤمنین صاحب ښځه ده دایي خدمت به وکړي قسم په خدای لاس چاله نه ورکوي کورونا څه تېره شوې ده چې خلک په غم اخته دی نن ستا وزیران او ستا ممبران چې یو بل سره ستړي مشي کوي داسې کوي دا کونډه یو بل دا څنګل یو بل سره جنګوي سلام علیکم څنګل یو بل سره جنګوي
او چې هلته امریکې ته لاړ شي که نه او برطانیې ته لاړ شي دا غیر بادشاه ته شدې سلوټ کوي او ته داسې کوي داسې کوي په دې سنګل چې خوارشه خوارشه ګوري رانږدې نه شي کني په دا سنګل دې دا سینه وهمه ای هی څونه خلک لري دنیا کې د دې غمونو نه یریږي د خدای نه یره ډو چا کې شته دی په خوا زلزلې ماته یو لږ ټلیفون وکړو وایي چې زلزلې دي ډېرې ستاسو خیال ډېرې زلزلې به وایي چې زلزلې دي ما یو زلزله خو یاره جي بیا زلزلې دي نو داسې په یاره ما یې وته وایي دا به څه کېږي مې مرو به که نه وایي دا به مرو نو مې مرو به نه داسې غریب وارخطه و که نه ما وایي ګنې بشیر جان دی دیم نه مرګ نه ډېر یېرېږي توبه وباسه د مرګ نه ډېر یېرېږي نو دا زمون خلک دومره ټیزنان دي دا بادشاهان دا خلک اوس هم سپېمو ته هغه دا غوی ته چې کوم پرې پروت وي که نه هغه کورې اوس سپېمو ته هلکه کورونا ختمه شوه الحمدلله و کورونا دا چې نه وه کورونا وه خو لاړه ختمه شوه خدای مو بې خو بس اوس هم سپېمو نه ځان هم هغه جوتي غویان جوړ کړي سپېمو ته اوس هم کورې اچولې دي لرې کې سړی خلک کولاو کې په مانځه کې هم کورې اچولې دي او د مانځه نه بغیر هم لږ خدای ته چغې وښیه ظالمانو څه کوي نو هغه بیبي یې بوتله هغه دغه زنانه دننه خدمت وکړو او چې کله د زنانه ماشوم پیدا شو نو بیبي آواز ورکړه وی امیر المؤمنین مبارک دې شه ستا د مسافر ورور زوی شو چې دی اوی خودم پر پیدا شوه او سلیم پر پیدا شو هو دا امیر المؤمنین دی دا عمر دی په نیمه شپه خپله ښځه یې راوسته او زما د ښځې د دیتوب خدمت یې وکړو اوهو امیر المؤمنین معافي غواړه تا خپله بیبي راوسته په دې دش بیابان کې او زما د بیبي د دایتوب خدمت دې پې وکړه او ماشوم په ورونه کې نغاړې او صفایي دې وکړه زما د بیبي معافي غواړم نه بچې معافي خبره نشته قیامت په ورځ که ستا دې ښځې زما ګریوان ته لاس اچولی وي ما به بیا خدای سره څه کول ایمان دې ته وایي عجز یې ته وایي زمونږ خلق خو په دې نه دی دا د حضرت عمر زندگی و چې د مدینې په کوڅو کې ګرځي د رعیت حال معلوموي تا ته څه ضرورت دی تا ته څه ضرورت دی تا ته څه ضرورت دی ته څه غواړې او څه وایي اخري ټکې واوره وایي که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شي د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر فاروق نه کېږي حالانکه دریاب په غاړه سپی ولې تندې مري خوله دې ورښکته کېږي یعنی د حیواناتو غم به مه کوم د انسانانو غم خو به لازمن کوم خو د حیواناتو غم به مه کوم زما رونو مقصد زما څه دی تاسو لرې خدای ټول کامیاب کړي ستاسو بچو له دې خدای غټې غټې افسرې ورکړي ستاسو بچو له دې خدای غټې ډګرې ورکړي تاسو له دې خدای پاک ښې بنګلې او ښې موټرې درکړي تاسو د خدای ډېر کامیاب کی خو چې بچی لري کامیابی راشي تاله کامیابی راشي ستا د بچی نه افسر جوړ شي ستا د بچی نه منسټر جوړ شي وزیر ته جوړ شي ممبر ته جوړ شي نو خپل زوړ حال به نه یری عمر به ځان ته رامخکې کړي تا ته موټر میلاو شو تا ته بنګله میلاو شوه نو په هغې به ته کبرجن نه جوړېږي کبر به نه کوې لویي به نه کوې د حضرت عمر حال به رامخکې کړي ما اورېدلي وو زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی دی نو مې د تنالم بعضې دوستان به وپېژني هغه به پخوا پنډي دا پنډونه به وړل دا په بوجۍ موجۍ په بازار کې نه دا بوجۍ چې په شوړي یو خبر خدای مالدار کړ ما اورېدلي وو د یو ثقه سړي نه خدای ډېر مالدار کړ د بنګلو د ځمکو د جایداد خاوند ته خدای پاک جوړ کړ خو مخکې به دا بوجۍ په دې شوړلې نو یې کال کې به یو ځل خپل بچي راغونډ کړل او خپل صندوق پې راواغېسته او یې ورته کوله وکړه ورته یې بچې دا صندوق راوالی او یې ورته کوله وکړو په هغې کې د هغه هغه پړی پروت و د هغه هغه زړې شلېدلې سپلۍ پرتې وې په هغه صندوق کې د هغه هغه شلېدلې جامې پرتې وې او په هغه صندوق کې د هغه هغه د اوسپنې کړۍ پرته وه چې هغه بوجۍ به یې پینې وه ای بچې دې ته وګورئ هغې ته خو پته وه بابا دا څه کې ویې نه دې ته وګورئ دا حال و زما ګورئ ما دا چل کړی دا زما زندگی و دا زما حال دا پنډونه مې وړلي دي دا رسۍ به ما غاړې ته اچولې وه دغه شلېدلې سپلې دا چې اوس څه دي دا ګورې د خدای فضل زما باباجي به څه وې چې دا د مولوي صاحب خدای پاک دې وبخښي ما به ورته کله وې دا خبرې مه کوئ نه بچې دا واوره
وې زه چې رالم زما پلار زره تربورانو نه راوتښتولم دلته چې تربوران یې راله مړ نه د جایداد خپاره ولې جایداد مې د نیکه مې ډېر جایداد جایداد یې پرېښود په پړانګو کې او دلته کې زه راوتښتولم نو وی زما پلار زه د 7 کالم چې مړ شو شیخ و دلته شیخ الحدیث و الحمد شیخ القرآن نو یوا کې به په حقله نو ګوته به په مینس کې راخه چې بچی دا نیمه به تخورې نیمه به دې خور کړي هغې به نارې شپې تېرې دی په خدای قسم دی یو ځل نه بار بار وی بچی دغه زما ژوند وګورې ښه دا نه چې زما جایداد نو زما د پلار ډېره ځمکه وه زما د پلار دومره جایداد و چې د چوتي پول د خوا کې دا ټول جایداد زما د پلار او زما د نیکو لیکن هغه هر څه پرېښودل دلته راغی د دین د خاطره راغی دغه زما زندګي و دا زما ژوند دا مال چې خدای ډوډۍ راکړه ده د دین د برکته خدای راکړی عاجزي به کې ځان ته بر سره مخکې کې کبر او لویي به نه کې الله به خفه شي ګورې هر څه به نه والي مال به د سړی خو په غم به دې اخته کې عاجزي به کې همسایه ته به سپک نه ګورې غریب ته به سپک نه ګورې او په رشته کې د چې کم کمزورې دی अब غاړې ته ځان ته رانږدې کې عجز به را تر غاړه باسې ځان ته وزیر صاحب ته مې چې وزیر صاحب د غریب قدر وکړه عزت وکړه احترام وکړه ممبر صاحب غریب د غاړه ورکړه کښېنه مداوی وکړه دې سره به ستا زندګي ښي په دې به د خلکو خوښېږي په دې به نه خوښېږي چې ته غریب ته سنګل ور مخامخ کې په خیر دی کې څه واقع پاتې ده هغه به راته انشاءالله آینده جمعه ووایم انشاءالله العزیز د دیدار آباد د لحاظ میا صاحب مور او بالکل زه دواله ورغلی وم د لحاظ مولانا میا صاحب والده وفات شوې وه الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي ټولو وارثانو له الله صبر ورکړي او د مولانا راشد صاحب د بیبي دا بیماره ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي او الله دې خوشحاله کړي او بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي الله یې د ټولو دعاګانې قبولې کړي دعا وکړئ یا الله چا چې موږ ته دعاګانې ویلي دي په خولې یې ویلي دي په خطونو یې ویلي دي په چټونو یې ویلي دي الله دعاګانې ولا قبولې کړي یو زنانه د هغې ته غریب ډېره پریشاني ده څه غلطي ته شوې ده توبې مباسي او بهر کې پریشاني ده که چې هغه پریشاني الله په خوشحالو بدلې کړي او یا الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله شفا والا ورکړي الله چې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي الله زموږ د حلال او فراخه روزي نصیب کړي او الله د فتنو آفتونو بلیاتو نه پام کړي او ساتي دا څومره خلک چې دا کم لاړل زموږ د مخې نه دا کم کسان په دې پېښور کې د سلو نه زیات او په هغه ډیم کې ماشومان بچی 50 کسو هغه دا نن پلین کوچ چته وړېدلې دي 14 پاره کې لاړل دا غي نه مخ کې رستو دا ګور څه د خدای پاک د طرف نازمایښونه روان دي دوکې دې ټولو ته الله مغفرتونه نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي د نور غمونو نه الله پامن کې وساتي او غمه خلما شومان بچی په هغه ډیم کې د مدرسې لاړل غریبانان دوکې کې دا غي مور او پلان خدای پاک صبر ورکړي یا الله زموږ په دې وطن کې امن راولي الله ته زموږ د خپل ملک پاکستان حفاظت وکړي پروردګار او الله د دې ملک پاکستان ګوټ ګوټ الله د قران پرانا باندې روخانه کړي مارونو تاسو ته یو اعلان وکم د اتوار پر ورځ باندې سبا نه بل ورځ 15 فروری راځي سبا نه بل اتوار پر ورځ زمونږ په دارالعلوم نعمانیه او مانزو کې د بخاری شریف ختم دی ښا د بخاری شریف ختم دی د زرو نه زیات طالب علمان الحمدلله فارغېږي نو تاسو چې څومره یې مرګري ټولو ته دعوت دی د بخاری شریف ختم دی دعا کې به شرکت کوي ان شاء الله او قیمتي ختم دی قیمتي دعا ده او د زرو نه زیات دي طالب علمان سره دوره حدیث ته سره تمرین افتاء دي سپکه حافظان هم دي نو ډیر طالبان پکې فارغېږي او ډیر لوی ان شاء الله یو قیمتي اجتماع ده د دعا په لپاره نو څومره چې تاسو کملمانه او کده کلی او کده بار ټولو ته دعوت دی سحر 8:30 بجې به شروع کیږي او موږ به کوشش کوو چې موږ نظر خلاص کو پروګرام ځکه چې بیا طالب علمان د لری لری کورونو ته نشي رسیدي یا الله دعا کوي چې دا اهتمام الله په خیر او په خوشاله سره ته ورسي او زموږ د طالبانو له خدای پاک کامل علوم ورکړي او خدای پاک په دې جمعاتونو کې چې زموږ دغه طالبانو چا خدمت کړې دي هر جمعات والا کړې خدمت خدای دا غي برکتونه اجرونه دوی په دنیا او آخرت کې ورکړي الله مریضان له روغ صحتونه ورکړي شفا ولا ورکړي د چا کا روزګار کمزور دی الله پر روزګار کې ولا برکت واچي او الله که چا د څه پریشانی په خوشاله بدل کړي او چا د څه ټینشنونو دی په خوشاله بدل
بدل کې به اولاد ول اولاد ورکې چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکې الله موږ د دنیا او آخرت د غمونو او د فتنو آفاتونو په امن او امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.